د تکبیرات تشریق ابتدا څنګه وشوه. نو اوله مسله چې تکبیرات تشریق دا به کله شروع کېږي، دا به د عرفې د ورځې د سحر مانځه نه واله تر د اختر د دیارلسمې ذوالحجې مازدیګر مانځه پورې د عرفې د سحر مانځه نه واله تر د دیارلسمې ذوالحجې د مازدیګر مانځه پورې به تکبیرات تشریق ویل کېږي. دا غالباً 23 منځونه 23 منځونه راځي. د دغه 23 منځونو هر منځ نه پس به نارینه او زنانه دا تکبیرات تشریق وایي. دا په زنانه او په نارینه باندې واجب دي، که مسافر او که مقیم وي، که ښار او که بانډۍ دا به وایي. خو سړی به دا په اوچت اواز سره وایي او زنانه به چې کوم دی دا په پټ اواز سره وایي. او بله دا چې دا تکبیرات تشریق په نارینه او زنانه باندې واجب دي. واجب و چې یو سړی ترک د واجبو کوي او واجب پرېږدي، نو دا سړی په دې سره ګناهګاري دي. نو زموږ مسلمانان د ایام تشریق کې چې کله دا ورځې راشي نو په هغې کې د دې نه غفلت کوي او د دې څه خیال نه ساتي. بس اړو دا وایم نو څوک وایم نو نور د څوک ور یادوي. دا اهمه مسله ده چې مسلمان دا زده کړي او بیا د عرفې د سحر نه چې کله دا تکبیرات شروع شي بیا پوره د دغه 23 منځونو نه پس دا ښه په اهتمام سره ووایي څنګه چې دا ویل پکار. د دې الفاظ دي: الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. وس دا څنګه شروع شو؟ د دې ابتدا څنګه وشوه؟ په بحر الرائق او شامی کې د دې واقعې ذکر شوی ده. کله چې الله جل جلاله ابراهیم علیه السلام ته حکم وکړو چې ته خپل بچی حضرت اسماعیل علیه السلام دا قرباني کړه. ابراهیم علیه السلام خپل بچی حضرت اسماعیل علیه السلام راوستو، د الله حکم یې پوره کاو. چاړه ورله په سټ باندې کېښودله. کله چې ورله چاړه په سټ باندې کېښودله نو الله جل جلاله جبرائیل امین ته حکم وکړو چې د جنت نه یو ګډ بوزه او د اسماعیل علیه السلام په بدله کې دا فدیه وګرځوه او دا د هغې په بدله کې حلال. کله چې جبرائیل علیه السلام د اسمانونو نه د ګډ څخه راغی او قابو چې راورسېږي وایي کتله چې ابراهیم علیه السلام خپل بچنګي په سټ باندې چاړه ایښې ده. نو د حضرت جبرائیل علیه السلام سره یره پیدا شوه. یره ورسره دا پیدا شوه نه چې زه ونه رسېږم او ابراهیم علیه السلام خپل زوی حضرت اسماعیل علیه السلام څه کړي؟ هغه ذبحه کې ولاړ شي. نو د حضرت جبرائیل علیه السلام په خوله باندې دا کلمات رااله: الله اکبر، الله اکبر. کله چې ابراهیم علیه السلام د الفاظ وکتله وایي کتله چې جبرائیل امین د ګډ سره را روان دی، نو بې اختیاره د جبې نه وختله: لا اله الا الله والله اکبر. چې حضرت اسماعیل علیه السلام پوه شو چې الله زما دپاره د جنت نه ګډ راولېږو او اوس به زه نه حلالېږم، ګډ به حلالېږي. نو بې اختیاره د جبې نه یې وختله: الله اکبر ولله الحمد. الله ډېر لوی دی، ولله لو خاص د الله دپاره ټول تعریفونه دي. نو چې کله الله تعالی دا مکالمه د جبرائیل امین او د ابراهیم او د اسماعیل په منځ کې واورېده نو دا یې ډېره زیاته خوښه شوه. د دې وجې نه په ټول امت باندې الله دا تکبیرات تشریق واجب وګرځوله. نو مسلمانانو له پکار دي چې دا په خپل عمل کې راولي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. الله څنګه سم واورېده په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي.